So mark of finance charges के सब mark of finance charges. Markup? Finance charges. Finance charges. Markup خو رستاچ کم دا سود دی. Yes sir. هغه باندې تا نه markup. Yes sir. ٹھیک شو finance charge itself سود دی. اوس فار ایگزامپل 30 دسمبر پورې تا ماته پیمنٹ کولو. Yes sir. ٹھیک شو Yes sir. تا ماته پیمنٹ ونکو. Yes sir. ماته ته ویلې دي چې 10 ورځو کې ته پیمنٹ وکې زه تا 2% ډیسکاونټ درکوم. Yes sir. تا 10 ورځو کې پیمنٹ ونکو 30 باندې ونکو. بیا خو ستاسو زما مینس کې به ډیټ شي وی کنه. Yes sir. چې after 30 days we will be charged finance charges. It's called late charges. Yes sir. هغه late charges. بیا فاینانس چارج اوس 30 ورځې نورم تیر شوې. Yes sir. نو بیا فاینانس چارج باندې بیا دوباره به چارج دی. خبره پوه شوې؟ هغه بیا موږ سیټینګ کوو کنه اوس به وګورئ. اوس هغه سره د دې دواړه یو دغه دي خو صرف هغه دغه چینج سود د پاسه سود دی. Yes sir. سود د پاسه انټرست ان انټرست بالکل پوه شوې؟ ښه نن مونږه ټاپک څه دی؟ فاینانس چارجز. فاینانس چارجز څه دي ګوره څنګه چې اوس زمونږ دلته کسټمرز دي ټیک شو دا مونږ سره کسټمرز دي نو دوی سره مونږ ډیل کوو ټیک شو نو ډیل کې مونږ دام طے کوو. فار ایگزامپل دلته وګورئ مونږ سره ټرمز طے شوي وي چې 2% 10 days نیټ 30 days ٹھیک شو نو لس ورځو کې چې 2% ډسکاونټ ورکوم که ان کیس د 30 ورځو کې ما ته پیمنٹ ونکړو بیا خو به جرمانه لګي که نه لیټ فیس ول چارج کوو که نه پوه شوې. نو دې دپاره مونږ فاینانس چارجز اپلای کوو. فاینانس چارجز اپلای کولو نه مخکې مونږ به څه کوو د هغې سیټینګ. نو اساس فاینانس چارجز که تا سیټینګ نه کړي فرسٹ ټایم ته دا کلیک کې نو د دې سیټینګ به ستا مخامخ خپله راشي. کوئی بک تا ته وایي ډو یو ویش ټو سیټ اپ فاینانس چارجز ناو مونږ به څه ووایو یس ولې چې فاینانس چارجز خو مونږ لا نه دي سیټ کړي که نه. نو دا وګوره مونږ سره فاینانس چارج سیټینګ راو یو دی مونږ سره انول انټرسټ ریټ 100% به ته فاینانس چارج به چارج کوې لکه پیریډ چې تیر شو نو څومره پرسنټ فار ایگزامپل زه یم چې 5% به زه دې باندې فاینانس چارج کوم. اوس ګوره مینیمم فاینانس چارج نه څه مراد شو 5% فاینانس چارج شو. اوس یو کس دی هغې ټوټل اماؤنٹ ډیو دی 200 روپۍ نو 5% حساب سره به څومره چارج جوړېږي 10 روپۍ. نو دا خو شرم خبره ده چې موږ 10 روپۍ واخلو. نو موږ دلته سیټ کوو مینیمم 50 مراد څه شو که هغه 10 روپۍ فاینانس چارج جوړېږي که هغه 40 روپۍ جوړېږي. فاینانس چارج به کم از کم څومره اخلو 50 روپۍ جرمانه ده. که 50 نه زیات فاینانس چارج جوړېږي نو هغه به اډ کېږي. په خبره پوه شوې؟ او 50 نه کم جرمانه نشته چې هغه 1 روپۍ هم راغستي که نه نو 50 روپۍ پوه شوې؟ ښه ګریس پیریډ زه درته یم چې 30 days چې کله اوور شي یو کس ته ما نه مال وړی دی 10 ورځې تیر شوې ځکه ګورئ ریپورټ کې تاسو ته کالم هم وي 0 to 30 days 31 to 60 days 61 to 90 days and over 90 days دا څه دي انوایس ایجنګ دی عمر پوه شوې. نو 30 days پیریډ ما طے کو او دلته نه به چارټ آف اکاؤنټ نه به کوم اکاؤنټ لینک کما فاینانس چارج او دا به زما سي انکم به وي ولې چې اضافي اماؤنٹ را روان دی که نه صحیح شو. دلته نه به چارټ آف اکاؤنټ نه به فاینانس چارج انکم سلیکټ کړئ. ښه اوس ګوره اساس فاینانس چارجز آن اوور ډیو فاینانس چارجز مونږ به چارج کوو ٹھیک شو. ښه دلته اوس ګوره مارک فاینانس چارجز انوایس ټو بی پرنټډ نو کم انوایس چې پرنټ کیږي هغه مارک یې په خبره پوه شوې. او کیلکولیټ چارجز فرام ډیو ډیټ یا انوایس یا بل ډیټ نو ډیو ډیټ نه به چارج کیږي چې کم د هغې ډیو ډیټ دی. دا اوکې کا چې دا ته اوکې کې نو دلته به تا سره یو بل فارم راشي ګوره لکه نن تاریخ پورې یو کسټمر هم داسې نه دی چې په هغې مونږ فاینانس چارج ولګو. ادروایز چې 30 ورځې تیر شي دلته به د هغه کسټمر نوم راشي ته به هغه کسټمر دلته نه مارک کوي یا ټول مارکال کا ټولو باندې لګو او دلته نه به کلیک کو څه اساس فاینانس چارجز نو که دا چارج 1000 روپۍ وي نو 5% حساب سره د هغې بیلنس به زیات شي پوه شوې. انوایس کې به ورسره مینشن به هم شي چې دا څه دي
फाइनेंस चार्जेस दي په خبره پوه شوي ها اوس دلته وګوره کریډټ میمو یا ریفند کریډټ میمو یا ریفند ز چاته قرض ورکوم یا ریفند کوم څنګه فار ایگزامپل ګوره دلته ما سره یو کسٹمر دی هغه ته ما یو انوایس کټ کړو مال مې ورکړو انوایس کې ما هغه ته دلته نه آیټمز کیبورډ مې ورکړلو او ماوسونه مې خرڅ کړل 100 دانې 12 دانې یو او 12 دانې بل اوس د دې کوانټیټي څومره دی اته دی نو دا به 8 کوزا دا به ورته 4 دانې کوزا صحیح شو نو ټوټل بل څومره جوړ شو 3388 روپے جوړ شو انوایس لاړو مال یې میوړلو ان کیس درې ورځو پس یا بل سبا کس راغو او هغه ماته وایي چې یاره دی کې خدا دوه کیبورډه کار نه کوي او دا یو موسم خراب دی دا واپس والا سیل ریټرن راغو صحیح شو نو زه به ورته ریفنډ کوم یا به همدې انوایس کې کټ کوم په خبره پوه شوئ نو زه به د هغې انټري به چېرته نه پاس کوم را به شم کریډټ میمو ته صحیح شو کم کس دی امین اوس امین ما ته څه واپس روړل کیبورډ یې واپس روړلې او ماوس دلته نه راشه کیبورډ سلیکټ کا او لاندې نه ماوس سلیکټ کا اوس څو دانې کیبورډ واپس کړئ دوه آیټمز دي څومره ماوسونه واپس کړئ یو ماوس واپس کړئ چې د هغې ټوټل پیسې څومره جوړېږي 665 روپے 50 پیسې پوه شوې دا د هغې اماونټ جوړېږي اوس که هغې پیسې ورکړي وي ګوره کله چې ته دا سیف کې که نه نو راشه سیو اینڈ نیو که نه کوئی بک تا نه پوښتنه کوي چې ریټین ایز این اویلیبل کریډټ که د هغې ته قرضه ورکې لګیا یا ګیو ریفنډ ریفنډ به ته کله کلیک کې کله چې د هغې پیسې هم تا وصول کړي بیا ورته پیسې واپس کړي او فی الحال خو مونږ پیسې نه دي وصول کړي ګوره څه دی اکاونټ ریسیویبل دی نو مونږ به راشو اپلای ټو این انوایس نو ډیفینیټلی چې هغه مال وروړي نو مال سره به هغه انوایس هم وروړي هغه انوایس باندې به څه لیکلي نمبر به لیکلي په خبره پوه شوې نو اوس ګوره انوایس نمبر کم یو دا یو که نه تینو که نه دا به مارکې کوئی بک تا ته اټومیټیکلی مارکې خو کله کله چې انوایس زیات وي بیا پته نه لګي اوس درې انوایس دي او درې انوایسو کې دا ایټمې دي نو بیا به کوئی بک درته درې ونه ماري د چا هلته نو انوایس ډیټ به ما غواړي که نه ما به ډیټ ته خیال نه کړی انوایس ډیټ به چک کړي هلته به غواړي صحیح شو ډن به کې نو راشه اوس وګوره د هغې بیلنس اټومیټیکلی ډیکریز شو اوس ګوره نه دا پرونی و که نه 002 و که نه یاره او که نه ښه دا دې باندې اپلای شو زه صحیح ده دلته راشه ګوره پارشلی هغې باندې اپلای شو 6 زه دوباره به یو بله انټري به مو وکړو چې ستاسو دا بیخي کلیر شي فار ایگزامپل کیبورډ هغې څو دانې 12 دانې وړې وې را به شو 2 دانې به نور واپس شو سیو به یې کړو انوایس نمبر څو 3 نه و که نه دلته نو به اوس چک کوو که نه دا یو دا یو دی که نه صحیح شو او د دې انوایس اوس چک کا ګوره 88 روپے دی صحیح شو 002 हो که نه یو د بل انټري به مو وکړو یو بل انوایس به هم کټ کړو فار ایگزامپل دلته موږ سره لمر ډګري کالج دی دا انوایس نمبر یاد ساتئ 005 دی پوه شوئ ښه دې ته څه پینټیم 4 2 دانې کمپیوټر لاړلی سیو کا صحیح شو ګوره انوایس نمبر 005 15,730 روپے اوس دې بل سبا ما ته یو سی پی یو واپس کو چې دا مې نه لګي صحیح شو
را بشو سی پی یو کنه یو دانه ماتا ریټرن کړو دا بني before system پورا وکنه دا دی او کنه قیمت نه ماته اندازه شو سیو اینیو کا और इनवॉइस नंबर पर अप्लाई को पसबाने 005 सही शो दागे बैलेंस गोरा ऑटोमेटिकली कम शो वजह दाव गोरा क्रेडिट मेमो माइनस शो करना खबर पोश वापस शो न दामुंग सरसदी रिफंड एंट्री या रिफंड को या सेल रिटर्न को खबर पोश हुए हाँ देखिए नोर सपाती शू हाँ ऐड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग न दाता सुख क्रेडिट कार्ड की डील का हुई न दल तलाट से क्लिक कई नो तस तबा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दर की क्रेडिट कार्ड के ससा तासु कवले शी न दे द पार नेट कनेक्शन जरूरी है अगर वेबसाइट तदीवी वाल तदे ताता कंप्लीट डिटेल दर की तब क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग संग के पोश हुए ऑनलाइन हाँ ओसु गोरी नेक्स्ट मुंग सरदे इंटर टाइम उस इंटर टाइम से शेरे उस फॉर एग्जांपल यो कार मुंगो को यो कस्टमर दा पारा ठीक शो दलता गोरी मुंग सर यो कस्टमर दे अमीन अहमद बनामा ठीक शो नो दे कस्टमर सो कडल यो माता रिक्वेस्ट को चे माता बस सिस्टम के राशिया नेटवर्किंग का या इंस्टॉलेशन का या एनी काइंड ऑफ सर्विस अदा का दा को यो एक्टिविटी हुआ न दा एक्टिविटी बमुंगा टाइम आगे के अवेलेबल टाइम के बाद रिकॉर्ड को उस गोरा दा एक्टिविटी चावेल चो का अमीन ठीक शो उस मां सरा जमावा एम्प्लॉय भी का एम्प्लॉय ने भी जब रिक्वेस्ट टू कम चाहता अहमद जमा सोक दे गोरा बल तच एम्प्लॉय भी नो एम्प्लॉय में तर सेलेक्ट का वाले शे ठीक शो आज एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय के ना ऑप्शन स्टा कोई शे नो उस अहमद तमा रिक्वेस्ट को सर रिक्वेस्ट में को दलदना बा ऐड न्यू कमा आगा आइटम लका उस फॉर एग्जांपल मा सर्विस अदा करल ठीक शो नो आइटम बसनी समा सर्विस उस सर्विस आदा शो नेटवर्किंग ठीक शो मुंगा नेटवर्किंग हम कब करना नो नेटवर्किंग सर्विसेज सही शो हम दागा बाजमा सशी डिस्क्रिप्शन बमशी के नेटवर्किंग सर्विसेज हाँ दे रेट दे पर आवर ज अखलमा लका यो घंटा ची सर्विस अदा कमा 2000 रुपये अखलम ठीक शो और दे बाने टैक्स निश्ता दा बसो कमा नन बाय कम और देना ची कम पैसे राजी ना वा कम हिसाब तबजी सर्विस इनकम चार्ट ऑफ अकाउंट ना बच सर्विस इनकम लिंक कमा सही शो ओके भाई कमा हाँ उस जमा कस लाड़ो अलते 15 घंटे कार्यों को से कार्यों को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ठीक शो एंड नेटवर्किंग सर्विसेज दलता तो पूरा नोट लिखल है दा कार हो हाँ दा कार दे पखेरात के कड़े ब्या दा चेक बॉक्स में क्लिक करो तो पैसे बतिया ले दा बस को अवेलेबल बेकू सेव एंड क्लोज सही शो गोरा दागे बैलेंस के दागे हिस्ट्री के सफर कराना हो जा लाख मावर तो बिल नहीं अस्तो लेगा और खबर पोश हुए उसमा तामीन फोन को वही ताचे कम दा नेटवर्किंग करे दे बिल या इनवॉइस रावास्तो जरा ता पेमेंट हो कमा नमुं कस्टमर ता इनवॉइस कम जिनास्तो दलतना ठीक शो उस गोरा दलतना चित टाइम सेलेक्ट के स अमीन नता तब कोई बुक ऑटोमेटिकली वो हुई स बिलेबल टाइम कास्ट दे मौजूद थे नो सेलेक्ट आउटस्टैंडिंग बिल टाइम एंड कास्ट टू ऐड दिस इनवॉइस जब ओके कमा नदल तो गोरे मा सरा गरा वो खाना अहमद दा कार करो एम्प्लॉय लका मा अहमद हायर करो अहमद कोई शो जब कोई शो को अगे ना खुदा पैसे वालू कर
پوه شوې بیا چې احمد ما ته بل راواستي هغې ته به پیمنټ وکړم صحیح شو نو د هغې 15 غنټې په حساب باندې 10,000 روپۍ بل جوړېږي زه به دا سلیکټ کړم صحیح شو سلیکټ شو اوکې کا اوکې کا نو ګوره ما سره راغو که نه کوانټټي کې 15 غنټې راغی ټیک شو هلته پر اور حساب ما کړی نیټورکنګ سروسز آیټم راو او څه شوي کنفیګریشن 2000 ریټ و ټیک شو اوس ما تاسو که خیال کړي وي دا آیټم ما څه نیولی و نان ټیکسیبل نن دی ګوره 21% په هغې سیل ټیکس لګېدلی خو کیلکولیشن یې نه دی کړی خبره پوه شوې او ټوټل څومره اماونټ جوړ شو 10,000 روپۍ ورواستوه پرنټ یم کا دلته نه هغه پرنټ یم خو تاسو ته کلیر دی که نه سیو اینڈ کلوز کا نو ګوره امین ته یو انوایس بل لاړو انوایس نمبر دا دی 7 صحیح شو نو داسې مونږه بیلیبل ټایم کاسټ وغیره کولی شو ښه دې کې بیا داسې هم کېږي دا د یو ورځې کار نه دی فار ایگزامپل یو نه زیات ورځې دي نو مونږه یا میاشتو کار دی نو بیا مونږه ویکلی ټایم شیټ هم ایډ کولی شو ویکلی ټایم شیټ څه دی منډے پر ورځ لاړو 3 غنټې کار وکړو ټیوزډے پر ورځ لاړو 2 غنټې کار وکړو وغیرہ 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 صحیح شو نو دلته نه به راشم یوز ویکلی فار ایگزامپل یو بل ځای ته ما امین استولی دی کسٹمر څوک دی د پیرې له به بل کسٹمر سلیکټ کړو لمر ډګري کالج کې نیټورکینګ کول دي ټیک شو که بل څه کار کول دي نو دلته نه ته ایډ نیو اینی ټایم کولی شئ ټیک شو فیلحال موږ سره یو آیټم دی دا به چلو صحیح شو څه وشو نیټورکینګ دی دلته پورا هغه ډسکرپشن دلته هم لیکلی شي پوه شوې ښه منډے په ورځ 4 غنټې کار وشو ټیوزډے په ورځ 6 غنټې کار وشو بیا 2 غنټې کار وشو بیا 4 غنټې کار وشو جمعې په ورځ د چوټي وکړله بیا 6 غنټې او سنډے هم چوټي نو ټوټل 100 غنټې کار وشو دا خو خیرات کې مونږ کوو که نه بیلیبل به یې کوو صحیح شو او سیو اینڈ کلوز کار کمپلیټ شو کسٹمر چیک کو سیټسفاید شو ماته وایي چې بل راواستوه نو زه به هغې ته انوایس کټ کوم را به شمه چاته لمر بیلیبل ټایم کاسټ شته سلیکٹ کا وګوره 4 6 2 4 6 سلیکٹ آل کا اوکے کا دا وګوره هغې ټوټل هغه او سیل ټیکس پې بیخي چارج شوی نه دی سیو ٹھیک شو نو راشه اوس ګوره د هغې بیلنس نور هم زیات شو وجه چې هغې ته دا انوایس نمبر 8 تللی پوه شوئ ښه نیکسټ بیا راځي موږ سره دا کلیر شو که نه صحیح شو دلته نه لرن کولی شئ نور هم آنلاین زده کوئ ټیک شو ښه دا خو موږ سره مارکیټینګ ټولز دي ټیک شو دا هم آنلاین دي په خبره پوه شوئ کلیک کوئ تاسو ته به هغې ته وړي دا پریویس ورژن کې نو 7 کې په دې کې دا ټولز یې ایډ کړي دي صحیح شو لرن اباؤٹ پوائنټ آف سیل دا هم ټول لرنینګ هغه دی میټیریل دی په خبره پوه شوئ لکه دې کې آپشن چې دی تاسو پوائنټ آف سیل هغه کولی شئ په خبره پوه شوئ نو چې دې سره موږ نیټ کنیکشن ولګو یو منټ دلته نه دا کیبل دلته وګوره د دې نیټورک کیبل دې سره ولګو دا زه پاس کوم نو دلته وګورئ لرن اباؤٹ پوائنټ آف سیل دا به اوس نیټ کنیکټ شو که نه دا ته به ویب سایټ ته وړي ګوره لوډینګ کوي ویب سایټ فارم لکه انټرنیټ کنیکشن چې تاسو سره وي تاسو لرنینګ کولی شئ نور هم د دې په ذریعه ډایرکټ یو منټ زه لږ دا کمانډ کوم دا بس اوپن کوي پیج دا وګوره د کویک بک ویب سایټ ته راوړو کویک بک پوائنټ آف سیل
په خبره پوه شئ spend time on your business not your paperwork ټول complete information دا website راغلو سره خبره پوه شوي دا 2008 version دی وګوره نو دلته نه تاسو آنلاین لرنینګ کولی شئ نو نه get customers accept payments پورا ویبسایټ دی د دې په خبره پوه شوئ دا ټلیفون نمبر دی درته ورته کال هم وکړئ چې راغواړئ کویک بک رجسټرډ ورژن پوه شوئ نو دلته نه تاسو انفارمیشن اخیستی شئ ښه اوس ګوره بل موږ سره دی آیټم لیست هلته نه هم کتی شو دلته نه هم کتی شو یو نوی آیټم جوړو دلته نیو کا نیو آیټم هم جوړولی شي ټیک شو دا موږ الریډي کړی دی یاد شو دا ښه اوس زموږ پرایس کې چینجز راغلل پرایس اپډیټ شو پرایس کم شو ټیک شو فار ایگزامپل زه وایم چې زما څومره سروس آیټمې دي مارکال کا دا زه څه کومه انکریز کومه مهنګایي شوه که نه نو 10% دی کې به اضافه کم پیټرول هم ګران شو ورسه ګران دي پیټرول ارزان شو نو ډیزل باندې زموږ ګاډي چلیږي پوه شوې نو دا وګوره 2000 په ځای څومره شو 10 ٹھیک شو دا 10 روپے شو د سره پرسنټ ولیکه نو بیا پرسنټیج اماونټ سره هم کولی شي او که پرسنټ ساین واچي نو بیا پرسنټیج کیلکولیشن کوي او که کمی پکې راولئ نو بیا به څه کوي بیا به دلته ماینس نښه ولګوي نو دا به 10% ډیکریز بشي پوه شوې بهرحال موږ کمی خو نشو راوستی موږ پکې اضافه وکړو اضافه شو ګوره زور پرایس لیسټ وګورئ زور پرایس لیسټ دا دی اوس ګوره نیټورکینګ سروس زور قیمت څه دی 2000 دی نوې قیمت به د دې نه پس څه شي 2200 اوکې کا ٹھیک شو نو دلته راشه دا وایي ما څه غلطي وکړه یو منټ دا خو مې هر څه ګډوډ کړه دا به 2000 کومه څه ورکړه ایډجسټ وشي که نه دا لاندې به هغه کومه انمارک کومه ایډجسټ کړه دا دې کې څه پرابلم راغله ها دلته نه ډایرکټ هم کولی شي پوه شوې لکه د هغې چې څه سیل پرایس وي که نه 6500 موږ وایو چې 6700 شو پوه شوې نو هلته نه هم کولی شي دلته نه هم کولی شي صحیح شو نو دا زموږ څو کسټمرز مینیو صحیح شو ها نیکسټ راشي ګوره مینیج سیل ټیکس دی سیل ټیکس به موږ وکړو مینیج سیل ټیکس کې دلته ته سیل ټیکس مینجمنټ کولی شي څنګه فار ایگزامپل سیټ اپ ا سیل ټیکس کولیکشن ته به کولیکشن کې که نه نو سیل ټیکس پریفرنسز کې ګوره بای ډیفالټ کم یو لینکي هر کسټمر سره ته وایې چې نه بای ډیفالټ دی دا لینکي زه کله هم نوی کسټمر جوړوم ګوره هر آیټم سره موږ سره څه وي یو ټیکسیبل وي یو نان ټیکسیبل وي زه به دا ټیکس کولیکټ کوم ورکوم به وین ډو یو پے سیل ټیکس منتھلی کوارټرلی اینولی ٹھیک شو ها وین ډو یو او سیل ټیکس ایز آف انوائس ډیټ accrual basis ٹھیک شو accrual basis نن سبا کیش بیسس نه چلی او ما نه سٹارټ کې پوښتنه کړې و کنه ډو یو چارج سیل ټیکس یس نو نو ما یس راغسته صحیح شو نو دلته ته اني ټایم داغه مینجمنٹ یا داغه چینجز کولای شي پے سیل ټیکس نو دلته نه څومره سیل ټیکس چې تا ته ډیو وي دلته نه ته پے کولای شي په خبره پوه شو اوس کومه منتلی راغسته دا سیل ټیکس تاسو ډایرکټ دلته نه پے کولای شي ګوره پے سیل ټیکس دلته راشي ٹھیک شو کم پیریډ نه کم پیریډ پورې ته سیل ټیکس پے کې 38 نومبر دی
دې تاریخ پورې ٹھیک شو نو دلته تاسو راغله څومره سیل ټیکس چې کولیکټ یې کنه دا وګوره سیل ټیکس څومره کولیکټ دی ها دا به کنفرم کوم درته دې نه مخکې چې دا زه پیمنټ وکړم دلته وګورئ سیل ټیکس کولیکټ دی کنه په خبره پوه شوې راشه ریپورټ کې به هم کنفرم کو देखिए वो सेल टैक्स पेएबल चलता है बराबर दाले ठीक शो उज़र आज़मा सकोमा सेल टैक्स अदायगी कोमा न्याश होते रहे करना नो राबा शमसियाता पे सेल टैक्स पीरियड बरावाख़े गोरा कम मनते 11 फॉर एग्जांपल मुझे 31 दिसंबर पड़े गिनिया का प्यारा जी ने कहना दलता पे सेल टैक्स साल का या दलता क्लिक का गोरा वहाँ बस अलेक्शी मोर देन वन एजेंसी भी नोला ने क्लिक का वाले शे सही शो नो पेमेंट चाहता ना को चेक पावर तली को करना UBL करंट ना सही शो ओके का सेल टैक्स पे शो गोरा पेबल सेल टैक्स शो 0 शो कम इनवाइस बांधे सेल टैक्स रागले वागे लेजर के बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन खबर पोश वे नो अटोल पेशू सुमराची क्रेडिट हो का ना टोल पेशू उस राशा सेल टैक्स शो 0 शो खबर पोश वे दागरेंगे एनी टाइम चे सेल टैक्स कलेक्शन में मैच एंड के तास तना पे कवले शे टिक शो एडजस्ट सेल टैक्स ड्यू नल तना ता एडजस्टमेंट हम कवले शे सेल टैक्स वेंडर दे टिक शो राशा सोक दे एजेंसी दा एडजस्टमेंट अकाउंट न दे दा पारा भाई यो सेल टैक्स एडजस्टमेंट अकाउंट बा जोड़े दलता राशा गोरा लगा सेल टैक्स के सर कमी बेशी के पोशवे न दलता नता यो अकाउंट बा जोड़ के सेल टैक्स एडजस्टमेंट सही शो उस सेल टैक्स इंक्रीज के अमाउंट या सेल टैक्स रिड्यूस के फॉर एग्जांपल माना यो एंट्री पाते वा वजन चम्मा बांधे हक जोड़ी की जब पाकिस्तान 1200 रुपए माना सेल टैक्स पाते थे दावत एडजस्टमेंट एंट्री दलता ना कवाले से गोरा 1200 रुपए रहा गया गोरा उस देखे यो पेमेंट शो UBL करंट ना और यो एडजस्टमेंट एंट्री शो सेल टैक्स पेएबल खबर पोश वे दागरेंगे राशा सेल टैक्स लायबिलिटी सुमरा दे दलता आल का नगोरा सेल टैक्स 21% सुमरा कलेक्ट शवे दे खबर पोश वे नॉन टैक्सेबल सेल सुमरो टैक्सेबल सेल सुमरो टैक्स रेट सो टैक्स कलेक्शन शो ठीक शो और उस सुमरा पाते दे गोरा एज ऑफ दिसंबर 18 दी पूरे 1200 पाते हैं ना बाकायदा था रिपोर्टिंग हम ऑटोमेटिकली जनरेट गई जबकि मैनुअल अकाउंट के दा रिपोर्ट जोड़ावल डेढ़ ग्राम कर ले तो पता है कि हर यो इनवॉइस गोरा हर यो आगा सर वाव करना जो सब फुल लगा बोली लेजर बगोरे ब्या लेजर नहीं एंट्री बराख ले ब्या बागा कैलकुलेशन के दाउस गोरा सेल टैक्स रेवेन्यू दे उस गोरा टैक्सेबल सेल तुम रहो नॉन टैक्सेबल सेल तुम रहो ठीक शो टोटल सेल तुम रहो शो दम रहो शो हो शो नो टोल रिपोर्टिंग ताता ऑटोमेटिकली खाई राशा ब्या सेल टैक्स कोड हमसा कोड के गोरा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दो कोड लगेगी ना या टैक्स आखलू या बना आखलू बाय डिफॉल्ट से सेलेक्ट टैक्सेबल हो शो नदामुंग सरा द टैक्स आगाओ सही शो अदमा पर ख्याल वेंडर हम क्लियर शो सही शो कस्टमर हम क्लियर शो ज़्यादा लेक्चर मंगा इख्तिताम को